یو بادشاه په خپل سلطنت کې په خپل تخت باندې ډیر غرور او تکبر کې ناست او خپل نوکرانو ته دا حکم وکړ چې زما څومره هم کپړې دي څومره هم سوټونه دي ټول راټول کوي، زه پکې اعلی کپړه ګورم، اعلی جوړه پکې زه ګورم چې نن زه اعلی جوړه واچوم. نوکران یې ولګېدل، د باچا ټول سوټونه راټول کړل، د باچا مخې له کېښل، د باچا ټولې کپړې په تخت باندې د باچا مخې له پرتې وي. باچا کله یو جوړه خوښوله، کله بله جوړه یې خوښوله، اخر ټول نه قیمتي جوړه خوښه کړه، هغه یې واچوله. بیا حکم وکړو چې زما څومره هم اسونه دي ټول ما راولئ. باچا چې څومره هم اسونه ټول اسونه ولا نوکرانو راوستل، باچا له مخامخ ودرول. جی باچا پکې اعلی اس وکړو چې کم د اعلی نسلو. باچا هغه روان کړو، نوکرانو ته حکم وکړو چې راځئ ما پس نن په دې خپل کې په خپل سلطنت باندې چکر ووجي. باچا په خپل اس باندې سور شو، یو طرف ته هم نوکران، بل طرف ته هم نوکران، چې د باچا کم سپایانو ټول یو طرف ته بل طرف ته روانو او ته په خپل سلطنت باندې ګرځېدو. د باچا قافله روانه و چې په دې کې یو ملنګ سړی د دې قافلې مخې راغو. د باچا سپایانو کوشش وکړو چې دا ملنګ سړی ودرې، خو ملنګ سړی ځان ورسولو د باچا اصله. د باچا اس د کیزو نه ونیو او درولوجي. دا واقعه لګورئ، په دې واقعه کې زموږ د پر ډېر غټ عبرت پروت دی، ډېره عبرتناکه واقعه در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ځکه چې دا واقعه ټول ووري. دغه ملنګ سړی چې دا اس ودرولو، د اس چې د کیزو نه ونیو، باچا ډېر غرور او تکبر کې ناستو، په اس باندې غوسه شو. خپلو سپایانو ته یې غوسه وکړه چې تاسو څنګه سپایان یې چې تاسو نه دا ملنګ سړی راغو او د اس دا کیزې ونیوي او زما د اس ودرولو. هغه له خدای پاک هغه ملنګ له دومره روغب او دبدبه ورکړې وه چې هغه له مخې له څوک نشو راتلی. باچا ورله وی چې ته څوک یې، زما دا اس دې ولې درولو؟ هغه ملنګ سړي، هغه فقیر سړي ورله ووي چې تا سره مې کار دی، باچا سلامت او دا اس دې ودرو. باچا سلامت ولوي صحیح ده، ودرېږم د لودرېږه، زه د اس نه درکوزېږم او چې څه خبره دی د ما له وکړه. ملنګ سړی ولوي نه، ما سره هم دومره ټایم نشته او تا سره هم دومره ټایم نشته او اس نه مه راکوزېږه او غوږ دې راښکته کړه، یو خبره درله کومه. چې باچا ورله غوږ راښکته کړی، دغه ملنګ سړي ورله وویل چې زه خو د مرګ فرشته یم او بس ستا ټایم پوره دی او زه د ستا مرګ له راغلی یم. باچا چې دا اورېدلي دي، باچا رنګ زیړ شوی دی، هماغه ټایم ته روح قبض کړی دغه ملنګ سړي، د ملنګ په شکل کې چې ولله راغلی او دغه د مرګ فرشته. باچا نه هماغه د اس د پاسه روح قبض کړی. باچا د خپل اس نه سر د لاندې راپرېوته مړ، چونکې دغه باچا د مرګ د فرشتې نه ټایم وغوښتو چې د مرګ فرشتې لږ ټایم خو راکه چې لاړ شم خپلو بچو سره، خپلې ښځې سره خو ملو شم. د مرګ فرشتې ملک الموت ورله وی چې نه جي تا سره یو سیکنډ هم نشته، بس دا ستا اخرنی ټایم دی. د اس د پاسه ته هغه ملک الموت چې کوم دی روح قبض کو او باچا د اس نه سر د لاندې راپرېوتو. همدغې د مرګ فرشتې د باچا روح قبض کو او لاړو روان شو او بیا یو بل سړي روح قبض کېدو ته روانو. جي دا یو ډېر نیک سړی، یو ډېر پرهیزګاره انسان و. دغه د مرګ فرشته ملک الموت چې دغه سړي سره باچا نه خو روح وایستو، د اس د پاسه دغه نه روح وایستو، غرورناک تکبر والا باچا. بیا یو بل سړي نه روح وایستو چې ډېر نهایت انتهایی خوش اخلاق انسان، پرهیزګار انسان، د الله پاک تابع انسان و. جي څه ټایم چې د مرګ د فرشته هغه انسان سره ملو شوی د، نو هغه ویلي چې تا سره مې کار دی. هماغه انسان ول ډېر په خوش اخلاقۍ کې راغلی دی، لاس یې ورسره ملو کړو، ډېر ښکلې طریقې سره ولله ملو شوی دی. چونکې په کوم شکل شباهت کې چې دغه مرګ ملک الموت چې هغه ړومبني باچا د راغلی وم، په هغه شکل کې هماغه ګیټ اپ کې همدغه بل سړي سره هم ملو شو. هماغه سړی چې کوم دی ډېر خوش اخلاقۍ سره ورله ملو شو. د مرګ فرشتې ورله وویل چې زه خو ملک الموت یم او زه راغلی یم د ستا روح قبض کولو له. هغه سړي چې دا ولیدل یې پرهیزګاره سړی، ډېر زیات خوشحال شوی دی او هغه له ویلي چې ستا د راتلو دی مبارکي وي او زه خو ډېر زیات خوشحال شوم، زه خو په ډېر وس په تمه وم، زما خو زندګۍ مقصد هم دا چې کله به ته راځې او ما نه به روح اخلي چې زه خپل الله پاک سره ملاقات وکړم. ډېر زیات خوشحاله هغه نه ټوله دنیا ایره. نو دغه رنګ چې کم سړی په دنیا کې د دنیایي خواهشات لري، نو څه ټایم چې هغه له د مرګ فرشته راشي، نه به د مرګ فرشتې له هم وایي چې لږ مې پرېږده فلاني ځای کې مې بینک اکاونټ کې پیسې دي، لږ مې پرېږده چې ښځې سره ملو شم، لږ مې پرېږده چې دا بزنس را کنټرول کړم، لږ مې پرېږده چې دا حساب کتاب خپل منیجر له ورکړم، لږ مې پرېږده یو 15 منټه راکړه چې بچو له نصیحت وکړم چې بینک بیلنس مې دلته دومره پروت دی، دلته دومره پروت دی. خو چې کم سړی الله پاک والا سړی د الله پاک په حکم یې زندګي تېره کړي، نو هغه چې کله ملک الموت راشي، نو که د هغه ډېر هم په دنیا کې حسابونه کتابونه یو ډېر غټ بزنسونه وي، هغه د مرګ فرشتې په راتلو باندې په راتګ باندې خوشحال شي. هغه فرشتې له وایي چې زه خو د ستا په راتګ باندې ډېر زیات خوشحاله شم. نو دا ټول جي زموږ اعمالو باندې ډیپینډ کوي. که چېرې زموږ اعمال د الله پاک د حکمونو مطابق نه وي او دنیا سره موږ مینه لرو، نو زموږ هغه مرګ به همداسې وي چې لکه هغه هیبت به را باندې راشي، کلمه به رانه هېره شي، هر څه به رانه هېر شي
دین برانه هیر شي په دنیا په حساب کتاب کې باغ فرشتم زمونږ د سا واخلي او که چېرې مونږ حکمونه د الله په حکمونو مطابق زندگی تیر کړي نو څه ټیم چې د مرګ فرشته راشي مونږ به دنیا ایره شي او ټوله توجه به مو دین طرف لشي ټول ذهن او زړه ټول جسم به مو دین طرف ته شي کلمه به مو په خوله باندې راشي نو د واقعیه کې زمونږ دپاره دومره غټ عبرت پروت وي د ویډیو کتلو زیات مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام